دویم تعریف او تصور هغه دا دی چې د قوم بنیاد چې دی هغه په نظریاتي اشتراک دی. د دې مطلب دا دی چې په دې دنیا کې هغه خلک چې د هغې نظریه یوه ده دا یو قوم دی. په دغه اساس باندې په دنیا کې مسلمان یو قوم دی، اگر چې ژبې هم دې بدل وي، نسلونه هم دې بدل وي، ځمکې او خطې دې هم بدل وي، خو چونکې نظریه یوه ده نو مسلمان یو قوم شو. په دغه حوالې سره بیا قوم او مذهب یو شی شو. اسلام قوم هم دی او اسلام مذهب هم دی. او که تاسو وګورئ په دغه حوالې سره قرآن کریم کې دا قوم یو ځای مستعمل شوی دی په ان یکفر بها هؤلاء فقد وکرنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. د مدینه خلک انصار، حضرت او اوس د نسلی اختلافونو باوجود نظریاتي اتحاد په بنیاد باندې د قوم اطلاق شوی دی. بیا کله چې بر صغیر آزادېده او دلته کې موږ ازادي حاصله کړله په قومي وحدت سره او بیا ریاست تشکیلولو، هلته کې د قوم لفظ راغی، ریاست به د قومیت په نوم باندې تشکیلو خو د قومیت بنیاد به څه وي. نو هلته دوه قسمه مفکرین راغله. یو قسم مفکرینو خیال دا و چې د ریاست بنیاد به وطن وي، نو لهذا هغې د متحده هند نعره وویله لکه ابوالکلام آزاد او حسین احمد مدني. جبکې بل طرف ته سم مفکرین هغې داسې و چې نه، د قومیت بنیاد چې دی هغه به مذهبي شناخت دی لکه علامه اقبال وغیره. نو هغې دو قومي نظریه پیش کړله چې یو طرف ته مسلمان او بل طرف ته هندو، د مذهب په بنیاد باندې د دواړو الګ الګ شناخت ده. نو هلته هم د قومیت دا لفظ د مذهب دپاره استعمال شوی دی. نو لهذا دویم تعریف دا دی چې قومیت عبارت دی د نظریاتي اشتراک نه، چې کم خلک یو نظریه لري دا یو قوم دی، نو دنیا کې مسلمان بس یو قوم دی.